کتونکو الف خان شیرپو یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. غرمه ده او د جمعې مبارکه ورځ ده. الحمدلله مونځ مو وکړو، دوهم پکې جرګې وکړې او بیا لږ ستړي وو او مونږ سره مرجان علي دی او ډېر زورور دی. نو هغه وی ډوډۍ خورو، نو ما ورته یاره 400 کې خو میلمستون هوټل دی او راځه چې هلته کې ځو. نو میلمستون ته رالو، واقعي چې میلمستون دی دا د دې 400 په دې کولاډیر چوک کې دی او بل د قام پرست هوټل هم دی چې راځي نو د پښتو ډکې خبرې پکې کېږي. او زمونږ پیدا قدغن دی چې مونږ مشر ته ووایو چې چای به راباندې هوټل نه څکي، د کور به راباندې څکي. نو شاته یې کور هم دی، نو چای راباندې د کور وڅکي او ډوډۍ دلته کې وخورو. نو ښه دا ده چې مرجان صاحب هم نن تاواني کړی دی او جاوید محمود په ړومبي ځل ما جاوید محمود تاواني کړی دی. نو ښکلې روټۍ راباندې وخوړله. خو میلمستون سره اصل کې حقیقت دا دی زما سره خپله مینه ده. کانا یو صفا ګرمې ډوډۍ دم پوهه چې د دې ځای وخورئ دا ما زمو کړي دي. او زما چې څونه میلمانه راځي ملګري راځي نو هغه زه میلمستون ته راولم. اوس په نور هوټل والا خفه کېږي، خو نه دا پریکټیکلي چې کوم دی زما چې کوم میلمانه وي نو یو خو داسې سنټر کې دی چې د 400 منځ دی، بس کولاډیر چوک دی که نه، خاص په دې چوک کې چې کوم دی وګورئ نو میلمستون هوټل دی. او زمون کارونه هم چې اکثر وینو یا د عبدالعلي خان سپورټس کمپلیکس کې یا په دې لار باندې یا دې خواته دلبر ریډیو ته لاړ شو نو میلمستون موږ د پر اړخ باندې نږدې دی. نو زه تاسو ته دا نه وایم چې تاسو راشئ روټۍ پکې وخورئ، خو زه خپل ځاني ته خوشحاله یم چې زه کله روټۍ خورم او یا څوک تاواني کوم نو هغه میلمستون ته راولم. نو مرجان علي روټۍ څنګه وه؟ ساده وه خو پروقاره وه. بالکل الف خان صاحب دا روټۍ خو ډېره زیاته میلمستون چې کوم موږ نوم اورېدلو لکه موږ د 400 یو ورتلو وه پې او دا کامریډ خاص هم زموږ یار دی. نو رالو روټۍ هم پکې وخوړه، روټۍ هم ډېره زبردسته او هغه ټیسټ والا روټۍ نی کورنۍ لکه بوج کېږي د باندې چې کور کې سالن پخېږي. بالکل هغه نو دې سره لکه چاول چې مو خوړل واقعي چاول یې ټیسټ پکې و هغه او ساګ داسې چکن نور سالون نو څه خو چې زمونږ کم دغه کباب بل ترسکون کباب چې ډېر یاد کباب هغه پرېښوده. نو دا میلمستون هوټل له خدای پاک دغه یو دغه ورکړی دی چې کانې ډېر د زبردست د خوراک کانې. جان محمود صاحب تا خو چې چای نیس کلی نو صفت ته نه کوې، خو چای دا کور کې په هکله دا موبایل د سره لږ ځان سره ونیسه. داسې کار دی دا ترکارۍ او علي سره به زه ووایم چې ګوره یو خو وي داسې که نه یو شی چې هغه په خپله دستې په ګیس یې کېدی او بس بیا به چې پخېږي به نو هغې ته نه وایي ترکاري. زه ماهر هغه کس ته وایم چې کوم ولاړې کټ وی ته دې سره په مقدار باندې مسالې اچول وي او هغې له خوند ذایقه جوړول وي نو هغه ترکاري وي. کني داسې خو تعلیم چل درځي، معلم درځي، محمد شاه هم ورځي، مرجان هم ورځي، خو بس یو شی په ګیس کېده او ګور ورته ولګه او بس ورویل بس پخېږي به. اصل شي وي ذایقه جوړول، چې ته یو شي ذایقه جوړه کړې نو هغې ته پخلی وایي، هغې ته باورچي وایي. نو هغه واقعي چې بالکل د دې ډېر ښکلې زما خو تقریبا دلته ما په لومبي ځل روټۍ وخوړه خو ډېره ښکلې ذایقه یې جوړه کړې وه، ښه باورچیان دي ورسره، ښه مزېدار ده او چې هم د کلر نه پته لګي چې دا ډېره بهترینه چې نو ښه مزېدار پروګرام یې دی او ښه لوکیشن دی، کورسۍ هم پرتې دي دلته کې هم کېناستئ چې بعضې کسان په میز باندې خوراک کوي، بعضې کسان داسې پرلت ورته غځوي که نه. نو ډېر ښه سیسټم یې کړی، ډېر مزېدار پروګرام دی. مونږ خو جاوید محمود صاحب ستا نه خوشحال یو چې تا وی روټۍ ده باندې خورم او ما یې میلمستون ته به ځو. کتونکو غواړي نه تشهیر کوو، روټۍ هم چې وخوړله د دې یو باقاعده چې کوم دی نو پیمنټ کوو. خو زما چې څومره خواهش دی یا زما خوښ هوټل چې کوم دی نو هغه میلمستون دی. نو ځکه زه زړه مې غوښتل چې ملګري مې راسره ناست دوی سره به څو خبرې مو کوو. کامریډ له راغلي څنګه چې الف خان وویل چې روټۍ
نو زما په خیال چې دا زما لومبی ځل نه وي چې زه په دوی باندې روټۍ خورم تقریبا خاند محمد شاه به کې هم خاندل په دې ما صرف په دې میلمستون کې نه په نوښار روډ هم په دې باندې ما روټۍ خوړلې په دریاب کې هم په دې باندې پروګرامونه کړي په خیالي کې هم کړي په تحصیل کې هم کړي او تقریبا زما چې څومره وخت زمونږ تقریبا ډېر وخت زمونږ وشو یو ځای چې لا ټیویګان راغلي نو زما د پخوا نه زه لاس نه ډېر ازاد یم د کیبل چې کله موږ سټارټ کړو هغه وخت نه مخکې یاره کتونکو دا حقیقت کې یم دې صرف د نن غم کوي کله هم د سبا غم نه دی کړی او خدای پاک یې ورکوي یم نو خدای نن به امریکن سیسټم وي خو امریکن سیسټم نن بیا دا تختي دا نه ده او خو دا شوم پړق چې کم دی که نه راشه څه دې ولیدل څه دې وکتل زه حمزه بابا یو شعر دی وایي دا امید مې له پښتون اشنا نه و دا امید مې له پښتون اشنا نه و چې مېلمه له حجرې تللی نهر دی چې مېلمه له حجرې تللی نهر دی نو نن موږ لبخان شیرپو صاحب راوستلو دلته کې نو واقعي چې دا ځای موږ وکتل نو څنګه چې جاوید صاحب وي چې دلته د موږ په رومبي ځل باندې موږ روټۍ وخوړله نو موږ ته ډېر زیات متاثره شو بل د دوی دا سټاف چې کوم دی کوم اخلاقي دی که نه لکه مین خبره ده چې ته لاړ شي تا ته چې کوم دی هغوی په اخلاقو سره ملو شي روټۍ خو سړی هر ځای کې خوري خو هغه اخلاق چې کوم دی د دې هوټل چې کوم دی هغه ډېر زبردست دي نو زه د چا څه دی خلکو ته یم چې خیر دی راشئ یو پرې آزمه وکړې نو بیا به تاسو ته په خپله پته ولګي ډېره ښکلې ذایقه راولي ډېره دونه ګرمې روټۍ چې سړی و چې تشي دا روټۍ د دوی وخورم ښه کتونکی اوس به ډېر خلک وایي چې روټۍ د باندې وخوړه نو ځکه دا خبرې کوي نو د دغې د قصد نه چې کوم دی د هوټل دته یو مشر هم نه ښیم نه ورسره خبرې کوم او زموږ خپله خوښه ده که نه موږ یې صفت کوو ولې چې موږ د ذایقه خو لګي ده خو راځئ راشي خو نه راځئ راځئ ریکارډ د موږ چې کوم ځای کې خوراک کړی دا ده چې بعض خلک ګزاره کوي موږ سره کنسیشن کوي خو پیسې موږ ورکړي دي موږ داسې نه دي کړي چاته هم چې موږ یو ځای کې خوراک کړی موږ اوس پاڅېدلي وو یا څوک د قصد وایي چې زه بس پرېږده او بس موږ ته روان شوي یو د دغسې موږ چاته هم نه دي کړی ډېر کسان ډېر هوټل والے به داسې وي چې هغوی به موږ پېژني موږ به ورسره کړي خوراکونه خو موږ ټولو له همدغسې پیسې ورکړي دي کتونکو څنګه چې جاوید محمود صاحب ووي مرجان علي ووي روټۍ د باندې خورم ما یاره په ما میلمستون کې خورئ وي راځه چې میلمستون ته لاړ شو او د دوی نه مې پکې سره خبرې هم ریکارډ کړلې او زمونږ دلته کې چې کوم ملګری دی ځوان دی هغه یو خپل کوشش کړی دی خپل هنرمندان یې راغوستي دي د لرې لرې نه یو دلته چې پخلي والا دی هغوی له ډېره کافي لویه تنخواه ورکوي خو هغه وایي چې یاره زه ګاک چې کوم دی هغه رانه شو بیا د هرې ورځې تازه نو امید ساتم چې پروګرام هم خوښ شوي وي اړه ته یې ماچوې او بس زمونږ خپل پیج دی خپل کار هم دی نو بس خو راځئ راشئ خو نه راځئ راځئ خو بیا هم درته وایو یو ځل ضرور میلمستون ته راشئ مننه